هغه صورتونه ذکر کولی شي چې په کومو صورتونو کې روژه دا مکروه کیږي. نو یاد ساتئ چې د ټولو نه اول چې انسان ټوپیس کوي نو په دې باندې روژه ماتیږي نه، خو په دې باندې مکروه کیږي. دغه رنګ یو سړی دنداسه را استعمالوي نو دنداسه ټیک ده، خو که تاسو حالو کې په دې باندې روژه مکروه کیږي دننه خولې ته خوند راځي. دغه رنګ یو انسان په خپل اختیار کې نه دی، بې اختیاره دی، دغه رنګ یې ښې سره کېناستل یا مثال په طور سره سملاستل نو په دې باندې روژه دا مکروه کیږي. خو چې کله سړی په اختیار کې نو بیا نه مکروه کیږي. دغه رنګ یو څیزه بغیر ضرورته په خوله کې دا چقول نو په دې باندې روژه د مکروه کیږي. او دغه رنګ فرمایي چې غیبت کول په دې باندې روژه د مکروه کیږي. جګړه کول، جنگ کول، دغه رنګ کنځلې کول، یو انسان را پاسي بل چاته کنځلې کوي، بل چاته کنځلې کوي نو کنځل محترمو دغه رنګ جګړې کول دا روژه خرابوي. څنګه تاسو ته پته ده چې حدیث کې دي چې تا سره یو سړی جګړه کوي نو ته ورته ووایې چې انی صائم، زما روژه ده، زه جنګ ونګ چا سره نه کوم. نو یاد ساتئ چې جګړې کول د روژه د خرابوي. دغه رنګې وینه ورکول چاله خو دومره وینه ورکول چې ته په خپله د ضعف شکار شي. ستا خو غرض دا وي چې د مد مقابل سړی دا ټیک ټاک شي، خو دومره وینه تا نه هغوی غواړي که نه چې تا ته په خپله بیا د وینې ضرورت وي نو دا بیا روژه مکروه کوي. دغه رنګې په خوله کې لاړې جمع کول چې کله سمه ډېره شي بیا یې تېره کړي نو په دې مکروه کېږي. او که لږې لږې بیا مسله نه کوي. دغه رنګې بغیر د عذر نه د طاقت ډریپ هجول دې کې بیا روژه مکروه کوي. او که دغه رنګې عذر وي بیا ټیک ده.